بیت الله شریف ته لاړې د بیت الله نه تاویږي په ټیک ټاک باندې د ګانه پرېښې ده هغه ګانه بل مسلمان واورېده تا پسې د ګناه اکاونټ چالو دی زما محترم دا ټیک ټاک باندې خلک دا ګانې پرېږدي په ټیک ټاک باندې تا اکاونټ جوړ کړو د ټولو په ټیک ټاکونو باندې اکاونټ دی خبرې ته توجه شي نبی علیه السلام مبارک وفرمایل جمله د پیغمبر د زبان نه جمله نبی علیه السلام مبارک وفرمایل کل امتی معافن زما ټول امتیان معاف دي شوک سر سبحان الله وویل زما ټول امتیان معاف دي الا المجاهرین مگر هغه کسان نه چې د ګناه اکاونټ یې کولو کړی دی د ګناه اکاونټ څنګه تا فیسبوک کې آی ډي کولو کړې ده په هغه آی ډي باندې د خپل تصویر او ویډیو پرېښې ده نو په هغې د ګانې پرېښې دي نو که ته مړ شوې که ته یې او که نه یعنې که ته په خوب اوده یې او ستا ګانه یو کس وورې ده ته په خوب اوده او تا پسې د ګناه لیکل شروع دي تا ته وایم ته اوده په اوده پسې لیکل نه کېږي او تا پسې لیکل کېږي تا په خپل تصویر او ویډیو باندې ګانه پرېښې ده زما رب جمله وفرمایله ته اوده یې او د ګناه اکاونټ دې کولو کړی نو دا هغه ګناه ده رنګټون والا ته وایم رنګټون والا ته څونه کسانو له د فلمونو او ډرامې واچولې د کومو کسانو مخې ته چې رنګټون والا دي عاجزانه درخواست دی دا پاسوي دی چې څومره فلمونه ګانې بدعملې خلکو له اچي او تا مخې ته کېنولې دي نو چې څنګه د ده ګناه ده د ده پکې حصه ده نو داسې پکې ستا هم حصه ده چې تا د دوکان مخې ته کېنولې او دا کومې پیسې چې یې دا حرامې دي حرامې دا د بدعملو پیسې دي چې دی پې بل مسلمان له بدکارۍ واچي هغه پیسې ستا جیب ته را روانې دي دې ته تا توجه کړې ده مسلمانه دې ته یې توجه کړې نو زه وایم ګناه دوه قسمه ده یو هغه ګناه ده چې انسان یې بذات خود کوي یو هغه ګناه ده چې تا اکاونټ کولو کړی الله دې موږ د ګناهونو د اکاونټونو نه وساتي ټول شوک سره امین ووایي چې سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه کله وفات کېده نو ژړلې چې ورته حضرت ولې ژاړې ولې ژاړې وایي ژاړم ځکه ژاړم په دې باندې چې ډېر مال مې را جمع کړی دی الله له به د دې مال څه جواب ورکوم الله له مې د دې مال څه جواب ورکوم زندګي مې ښه زندګي نه ده تېره کړې زندګي مې د الله په بندګۍ کې نه ده تېره کړې الله له به څه جواب ورکوم کله چې وفات شو مال یې را جمع کړ مال چې وکتل د سلمان فارسي نه مال 2 درهمه پاتې شوي و ژړلې 2 درهمه مال ته پاتې شو ستانه به ستا اولاد ته لکونه روپۍ پاتې شي ستانه به ستا اولاد ته ګاډي او بسونه پاتې شي ته به مړې ستا بچي به پې زناګانې کوي ته به پې مړې ستا بچي به پې بدعملۍ کوي تا ځان ته د ګناه اکاونټ کولو کړی دی زما محترم تا ځان ته د ګناه اکاونټ کولو کړی مونږ الله دې معافي وکړي زموږ زندګي خو هسې ماته پته د الله په بندګۍ کې نه تېري خو بعضې ګناهونه اخرې جمله ویم بعضې ګناهونه داسې دي چې هغه د ګناه اکاونټونه دي یو جمله ویم دا اوس ته سوشل میډیا زمانه ده ماته ډېرې خبرې راځي اواز الله مونږ دې د ګناه نه خدای بچ کړي الله د نیکو اعمالو توفیق را تر نصیب کې ټول څوک سره امین وای زمونږ د الله یو دا بیان اکثر مسافر اوري الله دې د دې په زندګو کې برکت واچي ټول څوک سره امین وای څوک چې زمونږ دا بیانونه اوري الله دې دا ورله د هغې دپاره او زمونږ دپاره د جنت د دننه کېدو یو سبب او یو ټکټ الله وګرځوي الله دې ستاسو دا ناسته په دا ګرمۍ کې په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي الله دې ستاسو دا سختې خبرې زما دا سختې خبرې په تاسو په اورېدو چې تاسو برداشت کوئ الله دې د دې برداشت صله په دنیا آخرت دواړو کې درکړي او الله د چا چې قرضونه دي بعد اکثر وي قرضونه الله دې د قرض د عذاب نه وساتي امین الحمدلله رب العالمین خدای د قرض د عذاب نه تمام امت محمدي خدای وساتي څوک بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کړي زمونږ د بیانات مسافر اوري خدای د دې څه قسم مشکلات دي په مسافرو کې دي خدای کارونه نشته قرضونه دي په خدای د قرض د عذاب نه وساتي په کور کلي باندې د حلال رزق تنظیم خدای وکړي د مسافرو د عزتونو د اولاد خدای ته محافظ شي د لوپټو د عزتونو خدای ته محافظ شي الله د تمام امت محمدیه د لوپټو د عزتونو خدای محافظ شي الله په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي شوک سره وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله सलाम